ژوند قرآن سره خوان کوي خوان مرګ د ایمان سره خوان کوي خوان مرګ د ایمان سره خوان کوي خوان. سورة الحجرات ترتیب عثمانی چې ده 9 نمبر سورت ته او ترتیب نزولی 1 نمبر سورت ته. نازل ده رست ده سورة المجادله نه. کلمات په دې سورت کې 343 حروف په دې سورت کې 14 اویا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يد إيمان ولو لا تقدموا مولاند کېږئ تاسو بین يدي الله مخد الله لرا ورسوله او مخد رسول الله صلى الله عليه وسلم لرا. نزول د دې په حق د دوه کسانو کې و چې صلح ورته وکړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. نو هغه خفو آیات نازل شو چې د الله او د رسول په مخکې واله مکوي تاسو یې اطاعت وکړئ. یا ایها الذین آمنوا يد ایمان ولا لا تقدموا مولاند کېږئ تاسو بین يدي الله مخد الله لرا ورسوله او مخد رسول الله صلی الله علیه وسلم لرا بقول وفعلنا، یعنی په خپل خبره کې او په خپل عمل کې خپل رائے کې په قول الله او په قول الرسول باندې مقدم یعنی دا خپل رائے او خپل عمل په قول الله او په قول الرسول باندې مقدم مګنئ. واتقوا الله ويرجى الله تبارك وتعالى ان الله يقينا الله تبارك وتعالى چې سميع اوریدون کې علیم پوهه ده. آداب خې په دې صورت کې ټول آداب دي. يا أيها الذين آمنوا يد إيمان ولو لا ترفعوا موجتوي تاسو أصواتكم أوازون خپل موجتوي فوق صوت النبي پاسد آواز د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. دا سکسانو په جګ آواز باندې آوازونه کوله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل نوم یې اغست ورته آواز کول یا محمد و یا احمد. منع شو دي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ذاتی نوم ما اخلی صفتی نوم ورته اخلیا، ولكن دا سوای یا نبی الله و یا رسول الله اے دا الله نبی اے دا الله رسول یا محمد. دا آواز مکوی دا بیردبی دا. نو لا ترفعوا اصواتکم موچتوی تاسو آوازون خپل فوق صوت النبی پاسه دا آواز د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. ولا تجهروا یعنی جهر مکوي له دلرا په زور موای له دلرا یعنی بالقول په خبره کې یعنی په بلنه کې کجهر بعضکم په شان ته د زور आवाज کول بعضکم بعض استاسونه لبعض بعض نور لرا چې یا محمد आवाज کوي یا احمد ولكن یا نبی الله و یا رسول الله. علامه قرطبي وای د غزي کې وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره. بد ګڼلې دي بعض علماو اوچت आवाज کول د قبر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره بد ګڼلې دي ډېر. دارنګي علامه قرطبي وکره بعض العلماء رفع الصوت بد ګڼلې دي بعض علماو اوچت आवाज کول فی مجالس العلماء په مجالس د علماو کې تشریفا لهما چې دا دغه احترام د عزت ته. اذ هم ورثه الانبیاء ځکه چې دا علما چې دي وارثان د انبیاء بعض جاهلان بناسي علما بناسي او جاهل بلګي خط استسقب. دا بيدبي د علماء دا ځکه چې د دې په مخ کې هم تو आवाज مو چته ودا وارثان د انبیاء دي. نو ولا تجهروا جهر ما کوي تاسو له دلر بالقول په خبره کې یعنی بلنه کې کجهر بعضکم پشان ته د جهر د بعض استاسو نه یعنی په आवाज او په خبرو کې بعضکم بعض استاسو نه لبعض نور لرا. ولدا شیزونه ما کوي الله وي ان تحبط من الله تحبط د پر چې برباد نشي اعمالکم عملون استاسو نیک استاسو ولكن لا تشعرون انتم لا تشعرون تاسو په پویم نه استاسو اعمال به برباد شي. ان الذين يقينوا كسان يغضون منا چغيټي يخفضون منا يخفضون چټټي اصواتهم اوازن خپل عند رسول الله پنځ رسول الله صلى الله عليه وسلم
دا آیت کله نازل شو ثابت ابن قیس چې کله منع شو د جګ आवाज نه د مبارک بډیر نرم نرم خبرې کول حتی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بکل आवाज نه اوریدل ورته ویل چې لږ आवाज اوچت کا आवाज تیز کا داغي په صفت کې نازل شو کله چې د آیت نازل شو ابوبکر صدیق سے والله لا ارفع صوتي الا كاخي السرار زما د الله په ذات قسم وي زبنور आवाज اوچت نه کما لکه دومره आवाज کې به خبرې کوم لکه څوک چې چا سره پټ مشوره کوي نو د دې په صفت کې د آیت نازل شو ان الذين يقيننا وكسان يغضون شغي ټټوي يخفضون چې ټټي اصواتهم आवाजون خپل لرا عند رسول الله پنځ رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك الذين دعوا كسان دي دا صحابه امتحن الله چې صفا کړي الله تبارک وتعالى خالص کړي الله تبارک وتعالى قلوبهم زلون ددي للتقوى د پاره د تقوا یعنی اثر د تقوا پزړه کې وي د دې زړه ته د تقوا کوشش دا الله وي لهم دې لپاره مغفرة بخنه دي واجر اجر دې عظیم لیا ان الذين يقيننا كسان ينادونك جوازنك تاستا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات اخوا د حجرو د بیبیانو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یعنی شاته د کوټو د بیبیانو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه आवाज کړي دا سکسانو आवाज وکړو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ودو قیلولی ټیمو کور کې ودو شاته کور نه आवाजونه کوله یو بیبي کوټې ته ورتلو یا محمد اخرج الینا یا محمد اخرج الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې आवाज د اله العالمین خوخ نشو آیات نازل شو ان الذين يقيننا كسان ينادونك جاوازونك تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات الشات د کوټو د بیبیانو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نا اکثرهم اکثر د دینه لا یقلون نه پویږي عقل نه لري په آداب باندې نه پویږي ولو انهم کچره ودي صبر کړي و دا څوک چې आवाजونه کوي حتی تر دې چې تخرجات چې تراوته خپل خوخه باندې الیهم دلرا یعنی مستبوته بس سکار چې تا ته ویلو نو لکان خیرا لهم خامخا بغره ودی لره چې ته خپل خوخه وته ور سره خبرې کړي و دا आवाजونه نه کړي والله تبارک وتعالى غفور بخون کې ذات رحیم رحم کون کې ذات نو دا حکم د علماء هم د استادانو او طالبانو چې ستا استاد کمره کې ودوي نو چغي ورته موها یا ایو الذین آمنوا ید ایمان ولو بل حکم بیان الله تبارک وتعالى چې وکستا ته خبر وروړي نو زر فیصله مکوا خ تحقیق کوا بیا په عمل کوا دایت کله نازل شو ولید ابن عقبه منافق نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چرته ولې غلو یو کلی ته ولې غلو چې هغه کلی ته لاړه نو کلی والا د په استقبال کې راوته نو دا خو منافق و ډارانو دا دوخ په سلور کړل او تختیدو راغی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته عزت چرته لګلې او ما ټول خلق ما پس راوتی او قریب و چې مړ کړي وې نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د جهاد تیاری شروع کړو نو هغه کلیوالو یو استاد یې ولېګلو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته استاد یې ولېګلو ورته وایي تا کس لګلې او موږ دغه په استقبال کې وته هغه تختیدو نو آیت نازل شو بیا یا ایها الذين امنوا يد ایمان ولو ان جاءكم كچر راشتا سو تفاسق یو فاسق بنبین منا بخبرن په یو خبر باندې یو خبر در تراوړو رب کریم فرمای فتبینوا پس خط تحقیق کوي صيغه د مبالغه ده خلټون کوي چې دا رښتیا وای کدرو وای ولی ان تصيبوا یا الله تصيبوا دا چې ونرسیږي قوم یو قوم ته بجهالت په جهالت سره
دا چې ونرسوي تاسو یو قوم ته بجهالت په جهالت سره بالقتل والقتال چرته تکلیف ونرسوي تاسو یو قوم ته بجهالت په ناپوهۍ سره فتصبحوا پس او بګرځيږئ تاسو علامه پاغه سبان فعلتم چې کړی وي تاسو نادمین خپېمانتیا کوونکې دا یو ډیر ضروری امر دی هر یو حکومت ته هم پکار دی چې څوک جاسوس ته یو خبر راوړي نو ښه تحقیق کوه امارت اسلامي ته هم پکار دی چې یو جاسوس یو خبر راوړي نو ډایرکټ فیصله مه کوه تحقیق وکړه کیدای شي هغه سره څه ذاتیات وي رب کریم وی فتبینوا ښه تحقیق کوه واعلموا پوه شئ تاسو ان فیکم یقینا پتاسو کې رسول الله رسول الله تبارک وتعالی موجود دی لو یطیعکم کچره تاسو کړي تاسو وردا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کثیر پډیرو کې من الامر د کارونو لعنتم منا لاثمتم خامخا تاسو به ګناګار شئ مشقت کې به پریوزین ګناګار بشئ والعنت الاثم والهلاك گناه او هلاکت ته ویل کیږي هلاک بشئ تاسو ګناهګار بشئ تاسو ولكن الله لكن الله تبارك وتعالى حبب محبوب کړی لیکم تاسو لرا ایمان تاسو ته محبوب کو وزینه خستکړه الله تبارك وتعالى دغه ایمان فی قلوبکم پزړونو ستاسو پزړونو کې دا ایمان کوز کو خسته کو وکره بد اخکار کړه الیکم تاسو لرا مکروه کړه بد کړه الیکم تاسو لرا سشه الکفر کفر لرا والفسوق فسق لرا والعصيان و نافرمانی دلته کفر لفظ راغی او فسق او عصيان کفر خو کفر شو فسق او عصيان گناه ته ویل کیږي او فسق په دې مقام کې بدعات ته ویل کیږي چې دین کې نوې کارونه پیدا کې دا بدعت نو وکرها بد اخکار کړه الیکم تاسو لرا الکفر کفر لرا والفسوق او بدعت لرا والعصيان و نافرمانی لرا اولئک دغه کسان الله و دغه صفات ولا چاته چې الله تبارک وتعالى ایمان خسته کړي دي هم الراشدون هم المهتدون هم دی هدایت مندون کړي فضلا دا چې ایمان ورته خسته کړي دي ته دا څه شی فضلا دا فضل دی من الله د جانب د الله نه ونعمتنا ونعمت والله الله تبارك وتعالى عليم پوه حکیم خاوند حکمت دی هر یو کار کې حکمت دی وإن طائفتان من المؤمنين وزب الحكم بيان إله العالمين بالقانون تاسو تخيا چې دو کسانو ونه خطل نو تاسو صلح کویا باغی کې صلح کوي وإن طائفتان کچری دو ډلې من المؤمنين د مؤمنانو نه الله اقتتلوا سره په جنگ شو یو بل سره قتل ولا فاصلحوا بالصلح کوي بينهما په من د دوه ډلو کې به کتاب الله په کتاب الله باندې رب کریم فرمای و ام بغت پس کچره ظلم او زیاته وکړو احداهما یو د دوه ډلو نه علی الاخرى په بل ډلې باندې زیاته او ظلم وکړو بیا وی یعنی رجعت صلح ته رجوعنک رب کریم فرمای فقاتلوا پس قتل کې دي ظالم دلرا التي هغه ډله تبغي چې زیاته کړي ظلم کړي دي حتی تر دې پورې تفي امانه ترجع چراو ګرځيږي غاړه کې دی لا امر الله امر د الله تبارک وتعالى حکم د الله تبارک وتعالى یعنی کتاب الله تعالی کې دی فإن فعت رجعت الى الحق کچری رجوع وکړه حق تر او ګرځیدو رب کریم فرمایي فاصلحوا بالصلح کوي بينهما پمن د دوه ډلو کې بالعدل پادل سرا واقسطوا عدل کوي الله وان الله يقينا الله تبارك وتعالى چې يحب محبت کې المقسطين منا عدل كون کو سرا فكر ان المقسطين عند الله على منابر من نور دا عدل كون کې المقسطين من عادلين عدل كون کې پنيز د الله تبارك وتعالى په منبر د نور باندې بوي والذکر على يمين الرحمن عرش طرف ته خير اختبناس د عدل كون کې ورته ویل کېږي الذين يعدلون في حكمهم دا کسان دي چې دی با عدل کولو په حکم خپل کې دي کې قاضیان او ججان هم راځي چې دی با عدل کولو په حکم خپل کې واهليهم او اهل خپل سره به عدل کولو
یعنی اهل سره بیبیانو سره د چا دو بیبیانې وي په هغې کې یعنی فرق نه کولو عدل یې کولو دی به منبرونو د نور باندې ناست په ورځ د قیامت په اولاد کې عدل کولو فرق نه کولو یو بل یعنی ټولو ته په یو نظر کتله دغه کسان به د نور په منبر باندې ناستي په ورځ د قیامت کې بل ذکر الله یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کونوا شی تاسو قوامین کلک ولاړ بالقسط بالعدل په عدل باندې بل ذکر الله ولا یجرمنکم مجبور دي نکړي تاسو لرا شنان قوم دشمنی د یو قوم څنګه په دې خبره باندې الله تعدلوا چې دا چې تاسو عدل بنه کوئ اعدلوا هو اقرب للتقوى الله عدل کوي دا نږدې د تقوا ته نو په دې آیت کې الله واقصتوا عدل کوي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يحب المقسطين خو خی عدل کوونکي اوس قومیت الله وای نشته په دین کې قومیت مکوي اصل کې مؤمنان سره خپلو کې ورونه دي انما المؤمنون یقینا دا مؤمنان چې دي اخوه نورونه دي په الدين په دین کې لا في النسب فاصلحوا بالصلح کوي روغي کوي بین اخويكم فمن زورونو خپلو کې واتقوا الله ويرګي د الله نه مخالفت مکوي تاسو څوک چې تاسو صلح کوي مخالفت مکوي لعلکم دې لپاره چې ترحمون پتا سو باندې رحم وکړي شي جوړ جاړه په مسلمانانو کې دا رحم دی او بل چا باندې چې رحم وکړو ته الله تبارک وتعالى په پتا باندې رحم وکړي یا ایها الذين امنوا ایمان ولا لا يسخر مسخري دین کې قوم یو قوم من قوم بل پوره پیغورونه دین ور کې یو بل ته مسخري دین کې یو خو مذاق دی ټوکی دی یو مسخره ده مسخري کول دا نشته چې استهزاء ده چا کې الله وی تاسو مسخري مکویا من قوم یو قوم د مسخره نه کوي من قوم بل لرا ولی عسى خيغي ان يكونوا چويغي تا چې چا باندې مسخره کړی د ویغي خير غره منهم درینا عند الله پنيز د الله ولا نساء نو مسخري دي نه کوي زنانا من نساء نور زنانو پوره ولی عسى خيغي ان يكن دا چوي دا کومي زنانه پوره چې مسخره شوی د خير ډیر غره منهن د دې نورونه چا چې په مسخري کړی دي دا مؤمنانو کې دا کار شته دا بعضی زنانو کې هم دا کار شته چې مالدار وي غریب زنانه ورته سپک کاری مسخري پی کوي او بعضو چې ډېر خسته جوړه اچولي بلې خنۍ اچولي په هغې باندې مسخره کوي بعضو سره ډېر زیات وي بل چا غریبي سره نه وي نو بس هغه ځان اوچت متکبر ځان نه جوړ کړي تکبر دا نشته الله وایي مه کوئ داسې بل حکم بیانوي الله ولا تلمزوا عيب جوي مکوي تاسو اللمز من العيب عيب جوي مکوي نو غيب عيب جوي کړی تاسو لکه چې دا تاسو د خپل نفس ولا تلمزوا انفسكم عيب جوي مکوي تاسو اللمز من العيب عيب جوي مکوي انفسكم د نفسونو خپل یعنی د خپل ورونو خپل عيب ملټوي غيب تاسو عيب جوي وکي دا داسې شو لکه چې تا د خپل نفس عيب جوي وکړه چې د بل عیب بیانې هغه به ستا عیب خامخا بیانې کنه هغه ستا چې عیب بیان کړي نو تا خپل ځان ته د عیب خپله متوجه که نو رب کریم فرمایي ولا تلمزوا عیب جویي مه کوئ انفسکم د نفسونو خپلو یو صحابي مبارک را روانو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ټولو صحابو لاره ورکه تیاره وای یو صحابي لاره ورنکه ورته کینه دلته وروسته یې چې وکتل دا څوک کوم یو صحابي دی چې ما لاره نه راکوله چې ویې کتل دغه فلانکي زنانه زوی دی نو عیب یې ولټولو چې جاهلیت کې په هغې ته پیغورونه ورکول کېده نو آیت نازل شو ولا تلمزو عیب جویي مه کوئ انفسکم د نفسونو خپلو یعنی د ورونو خپلو عیب مه لټوئ دا بعض خلک به مو کتلی بس دی خلکو پسې نښتي چې دې کې زه څه عیب وګورم بیا خلکو ته بیانوم دا ډېر غلط کار دی الله په دې باندې منع ویلی ده وګوره الله وی ولا تلمزو عیب جویي مه کوئ تاسو عیبونه مه لټوئ انفسکم د نفسونو ستاسو یعنې د ورونو خپلو او بل حکم بیانوي الله ولا تنابزو
یو بل سره مطلب وي یعنی یو بل ته ما یادوي بالالقاب په لقبونو بدو باندې یو بل ته ما یادوي تاسو بالالقاب په لقبونو بدو باندې بدو نومونو باندې یو بل ما یادوي تاسو الله بئس الاسم الفسوق بد نوم چې ده الفسوق هغه فسق والا نوم ده خا بئس الاسم الفسوق بد نوم چې ده هغه فسق والا نوم ده چاته فاسق موایا چاته کافر موایا چاته مشرک موایا دا بد نومونه دي چاته بدعتي موایا چاته زناکار موایا مفسرین لیکي داسې موایا یا فاسق یا کافر یا منافق اے زناکار داسې موایا بعض عام خلقو کې دا عادت وي یو انسان نه په ځوانۍ کې زنا وشي هغه توبه واسي وروسته ښه نیکو کار وي او ډېر نیک اعمال کوي د بیا هم ورته د القاب استعمالوي نو دا الله منع ویلی ده په دې باندې ولا تنابزو یو بل سره مه یادوئ یو بل سره مه تلوئ بالالقاب په لقبونو بدو باندې بدو نومونو باندې بئس الاسم الفسوق بد نوم چې دغه فسق والا نوم دی بعد الایمان وروسته د ایمان نه چاته بدعتي موایا چاته مشرک موایا چاته خوارج موایا دا تا لقبونه کې خودل یو بل باندې نن چې قتل عام روان دي اصل وجه هم دا ده چاته د مشرک ویل چاته د بدعتي ویل چاته د خوارج ویل خپلو کې سرونه خطای د القاب ختم کړي الله نه ویلي په دې یو آیت باندې چې د علما عملو کې هر سلانجه ختميږي دا غلط القاب ختم کړي الله وی بئس الاسم الفسوق بعد الايمان بد نوم چې د فسق والا نوم دی رسته د ایمان ولی په دې باندې عمل نه کې مولانا سیبا سوق بوي چې دا خوارج سوق بوي چې دا بدعتي دي سوق بوي مشرک دي غلط نامه مد دی یو بل باندې چې دا قتل عام نه کیږي ومن لم يتب هغه سوق چې توبونه باسي من ذلك دغه القابونه الله وي چې غلط نمونه چاته دي مشرک نه وي دین توبونه وستا چاته بدعتي وي چاته خوارج دین توبه وباسه بس فاولائک پس دغه کسان چې دی الله هم الظالمون هم دا ظالمان دي چې توبې نه وباسي اوس الہ العالمین بالحکم بیانای یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اجتنبوا زانو ساته کثیرا ډیر من الظن د ګمانونو نه ډیر د ګمانونو نه زانو ساته ان بعض الظن یقینا بعض د ګناهونو نه چې بد ګمان دي ان بعض الظن یقینا بعضی د ګمانونو نه اسم ګناه ده چې بد ګمان دی بل حکم بیان الله تبارک وتعالى ولا تجسسوا جاسوسی مکوئ خلقو ولا تجسسوا جاسوسی مکوئ عیب د ورور خپل ملټوي پټ پټا بل ولا یغتب غیبت دینه کې بعضکم بعض استاسنا بعضا بعض نور لرا نزول دری په حق د دو کسانو کې شیو چې تبوک ته تلله سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ډیر غریبو ورته ما ځان سره بوزي زبستاسو خدمت کوم لنګر به تاسو ته پخوما ترکاری به پخوما یو ورځ دا سو سلمان فارسی صاحب ود پاتې شو دا دو کسان چې راغ ورته وي سده پخکړی وي ود پاتې شو وي ورشه اسامه بن زید تلار شه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لنګر تلار شه اغه نه سره وړه د هر چا خپل لنګر او ټولو کې غټ لنګر د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې لاړ اسامه صاحب ته ویا سره کا ورته ختم شوی دی ارسان چې دغه دو صحابه تراغه ورته اسامه صاحب وی چې هر څه ختم دی وی نه وی د اسامه صاحب مونږ سره نه لګي هر څه شته خو نه راکې کله چې دا دوانه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مجلس ته لاړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته سچل دی مونږ ته کس راځي چې د خپل ورور غوخه خړلې دا وینه تین روانه ده او زما مجلس ته راځي آیت نازل شو ولا یغتب بعضکم غیبت دینه کوي تاسو بعضکم بعض تاسو نه بعضا بعض نور لرا ایحب یا محبوب غنی احدکم یو کس تاسو نه دا څوک چې غیبت کوي ان یاکل دا چې اخری لحم اخیه غوخه د ورور خپل میتتن پالیکون دری ورور کې چې مړوي فکرهتمو پس تاسو بد غنی دا خوړل د غوخه د ورور لرا نو دغه شانتي دا د مسلمان غیبت کول چې دی دا د مړ ورور غوخه خوړل دی
نو فکرهتمو الله وی تاسو بد غنی خړل د غوخه د مړ ورور لرا هم دغه سی بدو غنی دا غیبت واتقوا الله ويرګه د الله نه غیبت مکوي زنانو کې دا ډیر کار دی چې بس دا نور تکینه یو لګیا شي یو پس یو بل پس لګیای بیا نو ولا يغتب الله غیبت دینه کې بعضکم بعض استاسو نه بعضن بعض نور لا يحب یا محبوب غنی احدکم یو کستاسو یاکل دا چوخري لحم اخيه وخذ روح بل میتتنا په حال کون د ورور کې چې وی غمنه فکرهتمو پستاسو بد غنی خړل د غوخه د مړ ورور لرا نو دا سی غیبت هم بدو غنی واتقوا الله ويرګه د الله نه مخالفت مکوي الله وی غیبت مکو بس مکوا ان الله یقینا الله تبارک وتعالى توابا قبل انکه ذات رحیم الرحم کونکه ذات یا ایها الناس پدې کې الله تبارک وتعالى بل قانون بیانې تاسو ټول یو شی د یو پلار یو مور نه پیدا چې آدم علی السلام دی او حوا بیبی دا او پتاسو کې غره هغه څوک دی چې متقی وي نو تاسو یو شی ټول یا ایها الناس خلق ان یقینا من خلقناکم پیدا کړی تاسو لرا من ذکر د ذکر نه چې آدم علی السلام دی و انثى د مؤنث نه چې حوا بیبی دا وجعلناکم غرزولی من تاسو لرا شعوبا من سانګي غټي سانګي یعنی سانګي غټي غټي قبيله شعوب غټو قبيلو ته ویل مراد د شعوبنا غټي قبيله وقبائل او قبيله وړي وړي غټي قبيله لکه تاسو کې شینواره به شینواره قوم کې خیل وي وړه وړه دارنګ سو کې وي افریده ما په افریدو کې به خیلونه وي سو کې وي خوګیانې په دې خوګیانو کې خیلونه وي الله وی دا ما پیدا کړی دی غټي قبيله او قبائل او وړي قبيله شعوبا منسانګي غټي غټي قبيله او قبائل او وړي قبيله صد پر لتعرفوا د پر چې تاسو یو بل سره پیژنئ هلکه تاسو کې وي پاکستاني ما تاسو کې افغاني ما تاسو کې ز سعودي ما بل وي تاسو کې ایراني ما بنگالي ما دغه سي لتعرفوا الله وي ما دې د پر پیدا کړ ان اکرمکم یقینا عزتمن ګوره پتا سو کې سوق ده عند الله پنيز د الله اتقاکم چې زیات تقوا دار وي په هر قوم باندې بیا د عزت مند چې هر قوم والا وي تور وي ک سپین وي ک سور وي بس ان الله یقینا الله تبارک وتعالى علیم پوه خبير خبردار ذات ته قالت العرب وي بندچان سقبلو بندچانو قحط راغلي او پاغي باندې راغلل مدینه ته وي مون ایمان راوړې ده صرف دې د پاره چې وسرا کې مونږ لرا آیت نازل شو قالت العرب وي بندچان آمنا مون ایمان راوړې ده یعنی رښتینی په ایمان خپل کې قلت ورته وي پیغمبر علی السلام لم تؤمنوا ایمان مون نه راوړې قلبا پزړه باندې اسی په خپل باندې وای لیکن قولوا وای مون اسلمنا من استسلمنا ځان مو بچ کړي د تورستا سونه یا اسلمنا اسلام راوړې ده مونږه داسې وای ولما يدخل الايمان هرگز داخل نه د ایمان او د ایمان محبت فی قلوبکم پزړونو استاسو کی وان تطيعوا الله کچره تاسو اطاعت د الله تبارک وتعالى او رسوله او د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو تاسو لا یلتکم نو کم بنکړي الله تبارک وتعالى من اعمالکم د عملون استاسو نشئن سشیلرا ان الله یقینا الله تبارک وتعالى غفور بخون کې ذات رحیم رحم کون کې ذات انما المؤمنون يقينا مؤمنان حق چې دي الذين كسان دي امنوا چې ایمان راوړل دي بالله په الله باندې ورسوله او پر رسول الله تبارک وتعالى باندې ثم لم يرتابوا شكونه ندي کړي یعنی شکونه نوی کړي وجاهدوا جهادونه کړي به اموالهم په مالونو خپل باندې او انفسهم او په نفسونو خپل باندې فی سبیل الله فلار د الله کې نو دغه مؤمنان حق دی الله وي اولئک دغه کسان چې هم الصادقون هم دي رښتینی دي په ایمان خپل کې قلت ورته وایا دي منافقانو ته اتعلمون الله آیا تاسو خودنه کوي الله ته بدینکم په دین تاسو الله ته د دین خبر ورکړي والله والله تبارک وتعالى چې دی یعلم علم لري ما په سبانه په السماوات چې دی پاسمانونو کې وما في الارض هغه چې دی پزماکه کې من المخلوقات والله والله تبارک وتعالى بكل شيء پر شي باندې علیم پوهه دا چې تاسو زبانی کلمات ویل دا الله تبارک وتعالى ته د علم شته بس الله ته خودنه مکوي یمنون دی احسان باری علیک پتا باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اسلموا دا چې د اسلام راوړل قلت ورته وایا لا تمنوا مباروي احسان علی په ما باندې اسلامکم انا باسلامکم
په اسلام ستاسو باندې بل الله بلکې الله تبارک وتعالى يمن احسان کوي علیکم پتا سو باندې ان هداکم دا چې هدایت کړی تاسو لل ایمان د پاره د ایمان ان کنتم کچری تاسو صادقین رښتینی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې دی یعلم علم لري غیب السماوات په غیب د اسمانونو ولارد په دزمکه په غیب باندې والله تبارک وتعالى بصیر بنا دې بما پس تعملون چې تاسو څه کوئ